الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې د احد نورستا لوی معرکه او جګړه د مسلمانانو او د کافرانو په مابین کې شو، هغه د احزاب یا د خندق. دي کې بني قریظه ولوزونه مات کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم کورونه کې کېنولې وي. يهودو دغه د بیزتی اراده لرله، لیکن سخت مقابله وشوې، لکه سفیر رضی الله عنه په خپل يهودي وژلو او به غیر مسلم اراده وکړه چې موږ پر رسول الله باندې عملیات وکړو. حمله د عمر ابن عبد عد په قیادت علي شبیر هغه سره مقابله وکړه وغیرہ لاندې کې. او دا خبر وشو چې د مکه مشرکانو د خپل کسانو د انتقام اخیستلو لپاره هجومي جګړه شروع کړه. رسول الله نبی ماسپخین ماجګر مکه موزم قضا شو او یو سبا ورځ باندې د ماجګر موږ قضا شو، نو مکه مې روسه وکي. او دا خبر ویل شو چې صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله موږ له دعاګانې وکړه چې زړونه بالکل خفه دي، سخت جنگ ودا فکری. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، د دعاګانې ورته خو اللهم منزل الكتاب، یا اغزاد چې کتابونه نازلې، یا اغزاد چې لخر ماتای او زر حساب ولې د خرج مات کا. منافقانو باندې پیش کړي چې زمون کورونه خالی دي، شو بکشته نه دیوالونه ټیټ دي، زمونږ الله کومه کو نه راولېګل. په دې طریقه باندې چې د حارث ابن عوف سره رسول الله دا خبر وکړه چې د مدینه څخه کجوري بدر کو تاسو د خپل کسان واپس کوي، ورسته کوي. لزر قواوی په دې کې شپږ زره جدا شي، څلور زره د ابو سفیان په قیادت چې راغلي د اسره مقابله اسانه. به سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده ورته ویل چې موږ دا کار نشو کولای یا رسول الله، تر څو پورې چې دوی د مخله موږ د خپل توري ورنکو. موږ د جاهلیت په وخت کې دا کار نه کړو، اوس ولې مؤمنان یو. او نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي دغه ایمان او دواړه قومونه په یو بل باندې بدګمانه کوله. بعدونه نازل شو، حذیفه ابن یمانی ولګو چې ته حالات معلوم دغه به کرامت هم ښکار شو. او دا خبره مو شو چې رسول الله اراده د غسل لرله د ام سلمې په کور کې وزګات 15 سال ورځې محاصره وا. جبريل راغی ویل یا رسول الله څه کوي؟ اراده د غسل مې ده. وېزما مجاهدین دي اصله نک دی او تک دی زیج باندې قریزه په لوزو. حدیث کې راځي د جبريل د مخکې غاخونه باندې ګردو. د الله نبی ملګری اعلان کو ورته ویل وې د شي وای چې من کان سامعا مطيعا، څنګه چې اوري او خبره مني بس مونږ نه کې مگر باندې قریزه وکي. ماجیګر نبی کریم علیه الصلاه والسلام روان شو، بیرانه ل اخر شکل ورسېدو د مسجد قباء نه لګ مخ کې او د مسجد نبوي نه تسلور ملګری وړاندې علاقه وا. الته شکل قوای واړه ولې نو خلکو بجلون باندې روب راغی، کورونه کې دنه شول. باز کسانو په دلار کې مونږ کې او باز لاړل. او علي بن ابي طالب د خپل ملګرو له ویل یا کتیبه الايمان یا کتیبه الموت، نن نصر زمن قوت نن په ورزو یا بزن شهیدان کو یا داخله ګیرو. عمر ابن كعب ابن اسد القرزي هغه د خپل قوم راجمه کو درې تقریرونه ورته وکړه. یو دا چې محمد ایمان راوړی عليه السلام ویني شي کېده، دویمه د خپل زنانو ماشومان اوجه نور مخه مخ جګړه کوي، زګه ونیم سو کسان و ولا سیم سو توري وي، 2000 نيزي وي، 1500 زغری وي او 300 ډالونه وي چې ماشومان مو وجنه به دي ژوند سخن راځي. و درېمه خبره ده چې دفتي پورز باندې جنگ شروع کو، مسلمانانو په غفلت کې واقع یې به دې ورځ باندې موږ مشرانو به ادبي کړی د حق سزا الله ورکړي نه کوي. هغه څه شورته چې دغه مخل خلک یې وی تسلیمي کوي. ابو لبابه درشه هغه ورته اشاره وکړه چې تاسو به ذبح کېږئ. به استوانه التوبه ورغه تقریبا د غزان ورسه به هغه توبه قبول شو بشنمي وخت کې. ام سلمہ ورته ویل چې رسول الله باندې الله ایتونه نازل کړه. او دوی د ام المنذره سلمہ النجاریه په کور کې نارینه جدا کړه. لس کسان به ول او کندي ورته استری الته به وجل. علي بن ابي طالب، زبير بن عوام، مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنهما. يهود دې مشر له چې سړی په موږ څخه لس کسان بوزي وي چې کوم سړی دعوت کې هغه مړیږي نو چې کوم لاړ بیرته راځي نه وجني. لیکن اوسانو دا ویل چې رسول الله مافقه وځه فیصله بس مشر کې سعد بن معاذ هغه فیصله دا کړو چې ما فیصله حسین منی وي او ورګه خزرجانی منی وي او رسول الله له اشاره وکړه وی چې دې جن تر دې پورې کم خلک نه چې دوی منی وي او وې ځوانان ذبح کوي، ماشومان سپینګری او زنانه د غلامان کوي. د الله نبی تکبیر ویلې د شي فیصله دی وکړه چې موږ الله د عرش بره کړي و. دا مسله کې وشوه
نو دی وخت کې زبیر ابن باطا ثابت ابن قیس دغه د امن مسله برابر کړه خو هغه خپل جهل وکي هغه بشي وجلو عبدالرحمن دغه بچي پرې خو دو عمرو بن سعدي پرې خو دو او عقبه القرزي پرې خو دلو رفاعه په واسطه باندې یو بل سړی پات کړی شو غنیمتونه تقسیم شو مجاهدین چې کم پیدل او هغه یو چې کم سورلې والا ودري د ریحانه د ایمان طرف وکړي شو لیکن هغه ول رانوړ بیره نور اخر د ثعلبه د وجنه چې رسول الله له اطلاع ورکړه هغه ایمان راوړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره نکاح وکړه او به د حجۃ الوداع ورسته وفات شو بقي کې دفن ده د الله نبی ملګرو له دا ویلو چې موږ نور په ورزو ابو بکر په وخت کې فتح وشوي د عمر په وخت کې وشوي د عثمان بن عفان په وخت کې وشوي علي وخت کې لګودري دي رضی الله عنه ورس الله به فراخ کړی نو نن در زړه درس حاصل یو څو واقعي په منځ کې نور رااله چې ډېر ضروری دي دام یو په خدا وشو چې کله د اسیران جدا شو نارینه دي زنانه په کور کې النجاریه ام المنذر او زنانه ماشومان دا په یو بل کور کې عائشه به فرمایي دا دوسر زم ناستم اسه قتل می وی بده کې يهودي زنانه وا دومره خوشاله وا او د خنداګانې کول چې ډېر خندا د وجنه بکله روس لاړو کله به مخ کې لاړه عائشه به فرمایي مره تعجب راغی چې په دې خلکو باندې د مرګ فیصله ده او دا زنانه اوس په خپل موجله کېږي او د دې خان دي ته به دا ګمن کې جوړې را پرخه خوشحالي پر راغله ده وې تعجب ما کولو د وخت کې یو आवाज دی لوش وې دې ورته ویل چې انا هغه زنانه زېما ما ته پوښتنه کې چې څنګه आवाज دی وکي وې به د مسلمانانو کې یو کس چې هغه ما وجله خلاد ابن سوید رضی الله تعالی عنہ هغه په دې طریقه باندې زمنګ د کور برې خوا کې تیرېدو یو کوي ګټتیګه مې اوچته کړې د ژوند د پل اندازه او د پاسه مې پیرو ورزول هغه مې شهید اوس ما وجني صحابه اځ وې د زړونو به زهرانو وې د طلب کړو یې سباره بوت لاغم وجله دلیل به دې باندې چې دین د اسلام زنانه مشمان وجنه خو چې کوم زنانه هغه بل فعل په جنگ کې داخله شو برخه واخصه به اسلام نه د وجله امر کړی چې وجنه زړونه خرابو سخت زړونه خطرناک دې برکه به خبر کو چې دا زړونه ولې سختيږي او دا به کله نرميږي او زمونږ به دا ګناه ولې کیږي نو عائشه به د يهودو د زړه لړۍ متاثره شو و ډېر تعجب وکي چې ګور دا وسوجل کیږي او مرګ د پر دا غختل کیږي او دا خاندي را خاندي خدا زړه کلک دی زړه په دې باندې کلګي سړی ګناه وکي زیات خوراکونو باندې او په دې زیات خوبونو باندې او په دې زیات خبرو باندې او د مالدارانو سره خاص کر زیات نست باندې د خپل زنانه ګناه کول د الله د ذکر نه غفلت نرميږي به پس اهل علم فرمایي چې جوړیږي او نرميږي هغه په دې باندې چې حدیث مسلم کې راځي بخاری کې اول به انسان توبه وباسي دویم مسله د قران درسونه کې کینی دریم دا ډېر مزاحونه او غب شپ بسړې نه لګي ځکه دم د سړې خرابوي رسول الله نه په ټول عمر کې تقریبا یو شل مزاح نقل دغه منم صحیح و او څلورم خندانه بزن ساتي عمر ابن الخطاب فرمایي چې کوم سړی خان دی هغه کې ولس نقصان راځي یو نقصان بګی راځي جوړي وجلې کېږي دا بیزه خندا او زیاته خندا پنځم انسان صدقه ورکړي زمونږ د زړه الله ورته برابر کړي شپږم سړی به د ایمان په حقیقت باندې سوچ کوي چې لکه د ایمان حقیقت ویل شي صلاح او کله دا جوړيږي و ما اهل علم فرمایي و انسان به د دنیا نه بیرغبت کیږي الله به د زړه برابر کړي او اتم د نیکی هر کار لوړاند کېدل السبقت الى الخير او نهما تقوا او د محمد رسول الله بتابعداري لسم اهل علم دا فرمایي سړی به ګناه پری دی ولسم د خپل نظر کنټرول به زی نه استعمالول ابن قیم جواب الکافی کې لیکي چې انسان دا نظر غلط استعمالي الله به کسر مرزونه پیدا کوي یو دا زړه ورته الله وجني یو لسم د الله نه دعا غواړي چې الله تاسو موږ آباد کو ژوندې کا دولسم سړی به مجاهده کوي او د لسم رسول الله فرمایي د یتیم بر سر باندې لاس راکله سوار لسم مسكين باندې خرچه پنځلسم انسان به جنازه کې برخه اخلي شپږلسم د مریض ته پوس وکړي ولسم هغه انسان چې هغه د ځنکدن په حالت کې دغه خواله ورتله اتلسم قبرستان لتله نو نسم څنګه الله نه دعاګانې غواړو او شلم ذکر رب العالمین رسول الله سنت برابر دا یو سوال چې موږ دا ګناه ولې کې توجه کله کله موږ تاسو ډېر کې څه عمل کوي څه کله زمونه ګناه وشي یو وجدار چې د زمونږه عاجزي رب العالمین له همیشه پاتې شمیشه بار بار د الله سره رابطه وشي امام الحدیث نصر الدین البانی سے فرمایي ودا زړه له ګناه د شه د لکه ورېز نور لا ابو دردا سے فرمایي لکه بڼکه چې دشته کې پرته کله په یو طرف وړي کله په بل طرف دوی موږ پر مجاهده باندې مکلف شي موږ به کوشش کوو چې الله راضي کو زړه کې خل معنا د وخت لا وخت لا زموږ د ګناه د وجه نه زموږ د تعلق د مخلوق سره یو ځای شي
شهوت موږ باندې غالب شنوري وجه مشتا بدري کې سمجونه دي یو سالم او جوړ جوړ چې د انبيو دي دوی مړ جوړونه دي چې د کافرو دي او بل مرزين د منافقانو قران کریم چې کله انسان مطالعه کوي د کافرانو د جوړونو یو شي په ذکر کړی د مؤمنانو سوارلس نو عائشه به فرمایي ما تعجب کې دي زړه چې دا وسو چې لیکيږي او خان دي دویمه په کدا وشو صادر رضی الله عنه لګیدل بدن باندې او الله نه دا دعا وکړه شي الله کچیرته زمنګا او د قریش مابین کې وبله جګړه راځي نو ما ورته برابر کا او کنه راځي بس مرهم دین شهید کا خو اول مې لاسرګي بني قریزو باندې یخ کا او سترګه مکه شیخ شوی دا ونیم سو کسان علي بن ابي طالب مقداد ابن اسود زبير ابن عوام دوی حلال کړو ذبح کړو دغه شهادت مسله علاقه په دې طریقه نبی کریم علیه الصلاه والسلام امام بخاری فرمایي چې په مسجد نبوي کې ورته خیمه والي و ځکه رسول الله مسجد ام اسپیټالو ام بګی ملمانه کې نس ام بګی ټریننګ ورکې دوه ام بګی عبادتونه زده کېدل ام مدرسه وا جمعه نو د اسلام مرکز او جمعه کې به داسې بتونه وشي وې دي جمعه کې ورته خیمه والي رسول الله بار بار ورتلو یو بل خیمه د بنی غفار د کبیرینه سم ملمانه راغلی او اغولم والي شوی و د سعد سے په خپلوانو کې وزنانه و چې هغه د سعد ابن معاذ خدمت کو نو الله رب العزت د داوینه بند کړي و ځکه رسول الله په یو کړی دا ولګو به په ولګو چې دریم سره ولګو نو وینه بند شو د شپې دا وینه روانه شو بیرته الله وزید دعا قبل شهادت نصیب کیږي وینه روانه شو راتله تر دې پوری چې دا کومه خوا کې بل خیمه دا وې د اغي پوری د سعد ابن معاذ بن رااله خپل خیمه په ډنډ شوم چې بار وته وی چې کله لاړ نو د خلکو ورته شي اهل خیمه د خیمه والا د تاسو څه چل دي څه شروع شو دا وینه د خورا روانه ده وی ویل چې دغه مسله وشوه د سعد خبره وکړه رسول الله فرمایي جبريل دی وخت کې مال راغی او مال ویل چې یا رسول الله دا صف ملګرو کې کم سړی وفات شو چې رب العالمین عرش ورنه او خوځیدو احتز له عرش الرحمن د مهربان الله د عرش په جړق باندې راغی رسول الله فرمایي وزما په ځړ کې دا خبره پری وته چې دا سعد ابن معاذ ابو بکر عمر ابن الخطاب او زموږ محمد رسول الله روان شو ډېر بتا دی وکله شراله د خیمه د پټنی اوچت کړه سعد رضی الله تعالی عنہ هغه شهادت جام نوش کړي دي هغه شهید شوی دی ان لله و انا الیه راجعون ابو بکر او عمر ډېر په سخت جړه باندې وشړل د دوی د اختیار نه خبر هوته او دا به هغه جړه نه چې کوم شریعت منع کړی دا دومره سخت وشړل چې کړي کې هم د شي اوالي ځکه لوی ملګری او لوی قومندان دا شهید شو او د اختیار نه مسله هوته محمد رسول الله ځان قبضه کې واقع شو ځکه رسول الله ډېر مضبوط انسان و دستور یو خلاړو خو کله بدل نه ډېر غمجن شو دا ګیره باندې ویل شي لاس نو دا ګیره ویل شي شونی ولا رسول الله د ډېر غریب او د غم د لاس د خپل ګیره لاس وراوړو ام خپش وی چې دا مسله وشوله دوی د وفات او د شهادت نو په دې وخت کې د جنازې مناسب برابرې د منافقانو خبره وکړه وی د ساده جنازه سپکره تاسو په دې باندې پوي وینا وی دا ساده ډېر سپک سړی دی منافقان په هر وخت کې خبرې کوي د مجاهدونو شهیدانو په خبره کې چې ګوره دا وګوره په دې وخت کې خلک مال ګټي د دشمن سره بڑا غره دي خوند درکې تا دا کارونه کول چې د غر سره ډغره والا چې وسه د شي کړي او وی وجل او بمبار کړو قیدی کړو هغه کړو دې کړي د شي خبره چې کله د مسلمان مجاهد په چا شروع کړي دا خبره یاد ساته چې دا سړی ګوره قرآنی منافق دی دا سړی به د يهودو نملانه مرتبه جهنم کې بروت مجاهدین څنګه د الله او د شهیدان څنګه د الله ډېر نږدې دوستان دي د دوی په خبره کول دا ګوره د سړی ایمان تخریبي او بربادي لری کوي رسول الله دفاع وکړه او حدیث کې مرাজি د الله نبی فرمایي وی شکل استا وړاندې منافق راځيږي او د مؤمن غیبت کې او ته دفاع وکړه الله په ورځ قیامت تعالی یو ملک مقرر کړي چې صدا وکړه جهنم د ورنه وساتي او وی ویلي وی تاسو خبر نه وینا وینن چې صدا جنازه دغه د دله اوې زره ملائک راکته شوی دي اوې زره سره خیر له چې اوې زره ملائک راکته شي واغه د کټه مونږ شي او سریر مونږ شي نو آیت څو په دې باندې به پوي شي چې دا سړی درنده سپګ دی نه دلیل په دې باندې چې مسلمان مجاهد سړي دی په کار د خاص کر د مؤمن لکه رسول الله سليمان عليه السلام وکړه تاسو چې د مسلمان سړي دی په الله په ورځ قیامت د عرش د سوري لاندې د خپل سوري لاندې کې نه دویم دې دا خبره معلومه شوه چې د مجاهدینو او د قشن د مسلمانانو جنازو ملائک راځي لیکن دومره خبر دی اورویت کوي چې کله انسان جنابت کې واقعي اغله به خاص ملائک نه راځي لکه جبرئیل دی اې دې به دا مقصد نه چې انسان په جنابت کې لاړو دا ګناه وشو نه یو سړی د هم بستر وکړه په کار دا چې غسل وکي که غسل چرته ونکړه نو بیا مناسب دا چې په دې وخت کې تیمم او دس وکي کده ونکړه به تیمم وي خو کده مونږ کو دا چرته وفات شو
صرف دومره خبره ده چې عام ملائک به جنازه کې برخه والی خو لیکن جبريل غونې کسان نه راځي وی چې ګوره ملائک ورته راغلي و او احتز له عرش الرحمن د مهربان الله عرش ورته خوځیدو دا ولی خوځیدو یو وجدادا اهل علم دا فرمایي ودا د محبت او د مینې د وجنه خدینه مخ کې رسول الله چې کله په جنازه وکړو د قبر کې دا سړی کته کې نو یو دمي ویلي فكبر وسبح الله اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله د الفاظ ویلي رنګ تغییر راغی ملګرو ورته ویل یا رسول الله دا ولي وېستاسو په دې رور باندې داسمه کړی سره څنګه شو ما چې کله تکبیر ویلي به ایس الله بیرته داسمه پراخه کړه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله نجا وې کچرته نجات من دکول احد یو کس د قبر د عذابنا نو لنجات به صعد نجات من دکړي په هر انسان باندې دار شي نو حدیث کو دار چې په شهید باندې عذاب قبر شته نه عبد الله بن عباس فرمایي ویل ویل چې زقته القبر دا قبر یو زور سړي لور کوي که هر انسان ولې نه حتی کما شومان ولې نه اغلم زور ور کوي اې دې مثال په خارج کې دا دی لکه به تور مثال موږ تاسو په وجه کې روانو بم خلاص شي اگر کوم به مړو زخمین نشو لیکن مرعوب شو پریشان شو را پریوزو ورسره برته برابر شو وې سات څه باندې دا مسله را لده عرش ورته دا مسله پیرا لده قبر تنگواله او ایس رب العالمین به درونه نجات ورکي نو دې د قبر عذاب ویل نشي بلکې دې ته ویل شي زقته القبر او دا په هر انسان راځي دلیل به دې باندې چې د قبر عذاب دا ولې راځي اهل المدغیر پر دې شوې ذکر کړی ځان سره یاد ساتي اجمالی انسان چې کله شغولي کوي الله بدل د قبر عذاب ورکي یو دویم چې کله سره د تشمی تیز نه ځان نه سره رب العالمین بدل د قبر عذاب ورکي دریم چې سړی کله دروغ وي الله رب العزت بدل د قبر عذاب ورکي څلورم چې کله سړی د قران کریم نه ودشي معنی غفلت کې چې بالکل توجه ورته نه کوي او پنځم چې کله انسان کافر الله بدل د قبر عذاب ورکي شپږم چې کله انسان مشرک الله بدی انسان له قبر عذاب ورکي مشرک انسان لا و مهللم فرمایي چې کله سړی د مور پلار نه فرمانه اته مهللم دا فرمایي چې سړی مونږ نه کوي نه هم د قبر عذاب دی وجه باندې لري سړی زکات نه ورکي زکات لسم اهلم دا فرمایي چې کله سړی سود کوي ایو لسم او علماء دا ذکر کړي چې سړی د مونږ خپل وخت نه ورسته کوي دولسم او علماء دا ذکر کړي د دې وجه نه د قبر عذاب راځي چې انسان به د سمنځله ودري قصدن درلسم او علماء دا ذکر کړي چې کله انسان زنا کوي الله بدر د قبر عذاب ورکي څوارلسم او علماء دا ذکر کړي چې انسان لواطت کې الله بدل د قبر عذاب ورکړي عبد الله بن عباس فرمایي په دې قبر کې بلته خنزیر جوړي خنزیره څومره خطرناکه خبره پنځلسم علي فرمایي چې سړی وینا کوي به په عمل نه کې الله تعالی د قبر عذاب ورکړي شپږلسم هغه خطیب چې عقل کو تقریر کوي عمل پېنه کوي الله تعالی د قبر عذاب ورکړي ولسم علي دا فرمایي چې انسان کله مخه مخه په شي په سړي باندې عیب لګي اتلسم چې کله سړی د یتیم مال خوري د انسان له قبر عذاب الله ورکړي نو نسم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې انسان غلول کوي خیانت امر د غنیمت پر مال او شلم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې کله د رجمات وخت داخل شوی نه او تر رجمات تکړه ایوشتم اهل المدا فرمایي هغه سړی هغه زنانه چې ماشوم له بندګي د وخت نه مخکې د خاون سره ورانه شي د zarar ورکړي شي دویشتم چې سړی د خپل زنانه بل چاله پریدي د پاره د زنا د یستوب دی لویل شي درشتم چې کله سړی د محمد رسول الله د ملګرو سره ورانه ولري صحابه سره سلیرشتم علم دا فرمایي چې سړی په قبرستان کې تشمی تیز کې الله تعالی د قبر عذاب ور کوي دا ډېره خطرناکه مسله ده پنځشتم چې سړی اغلا کوي اغلا او شپږشتم علم دا فرمایي چې یو سړی هغه قران کریم د سیناقش کړي وېشتم دا منه چې به زه ټکسونه اخلي ټیک شه او اتهشتم علماء دا خبره ذکر کړي چې ظلم کوي ناروا او نه وېشتم د الله د اولیاء په سبب باندې خبره چې کړي سړی کوي او درشم چې بالکل ځل کې دا محسوسي کړي چې د قبر عذاب لاشتو کشته نه د دیرش کارون د وجنه الله صلی الله د قبر عذاب ور کوي لیکن بچی کې سړی پڅ رسول الله فرمایي سورې ملک وایا دویم د رسول الله د حدیث معلومیږي او داس چې سړی کې د قبر د عذاب نه بچيږي دریم وګد حدیث په محمد رسول الله باندې شکل یو سړی درود وایي شر صدور کې امام سیتری نقل کړي څلورم شکل یو سړی د الله ذکر کوي د رسول الله سنت برابر پنځم شکل سړی شهید شي رسول الله فرمایي د قبر عذاب نشته شپږم یو سړی د خېټه په در باندې مړ شي زنانه چې بچي په خېټه باندې دا مړ شو ووم چې جمعه په شپه باندې سړی مړ شي د رسول الله د حدیث معلومیږي دلته د قبر عذاب نشته او اتم چې سړی کله د قبر عذاب یادي او نه هم عمل صالح او لسم چې کله سړی په معاملاتو کې نرمي کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه مولا فرمایي سړی د الله نه بخنه غواړي توبه یو لسم د قبر د عذاب نه بل الله د بچ دولسم د مسلمانانو دعاګانې او درلسم د مسلمانانو جنازه سوالسم چې ستانه ورسته بچی پاتې او تعالی صدقه درولېږي صدقه کې او ثواب تعالی درولېږي او پنځلسم د رب العالمین رحمت
نو د قبر عذاب په دې سړي باندې ولې راغی اول راځي یو وجدا دا چې په انسان باندې ذکر راځي کم از کم هر انسان نه ګناه کیږي چې واده انبیاونه دویمه وجه علماء دا ذکر کړی دا زمکه د شیدل کزمه غوښتاسو مور او مونږه بچي او طبعا چې کله یو بچي د مور نه جدا شو ډیره مده بعد ونی شنو دیږي کی زور کوي دا می وجه دا سات څه برکه علماء دا خبر ذکر کړی چې کله به او 10 ماته او تشمی تیز وغیرہ اگر کدا صحابیو خو لیکنه زیات توجه وغیرہ دا بنو د دې وجه دا مسله منظر اله نو تشمی تیز سره ډیر اهتمام وکړ دی چې انسان هغه کی پورا پابندي وکي ذکر قبر عذاب دین راځي رسول الله فرمایي استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه دا الله عرش له خوځو دا عرش ورته ولي خوځیدو احتز له عرش الرحمن یو خو د خوشالۍ د وجنه لکه سړی داغه دوست راځي او په دې وخت کې سړی لته اعلان وکړي چې خبر نه نه استا دوست قران نږدې شو راورسېدو داغه په بدن باندې ورپ باندې راشي یوټیوب وای روایت کې راځي فما بکت د فرعون مبارک الله دې زمکو اسمان په دې باندې ونه شړل نیک انسان چې کله مرشي څلوي پر زمکو اسمان شاړي څنګه شاړي علم الله لدی اسمان په دوه جبانه شاړي یو دا چې د کیسه عملونه را خطا الله نور شو حلال رزق ورته هغه بنده او اسمه کبدی باندې جاړي چې الله استاد نیک بنده په ما باندې کینې سو ګرځي د ایو مجاهد منځنه به کولنه هغه لاړو د خوشالۍ نه او دیمه وجه علماء دا ذکر کړي وې د غم د وجنه وې د عرش او خوځیدو د یری د وجنه چې لوی عظیمه حستی لاړه او سعد بن معاذ خنن شډیر لوی انسانو منافقانو کې دا خبره به خورش وا چې احتز له عرش الرحمن هغه ویل چې احتز له العرش وې مړ دې دا مطلب نه دی چې د الله عرش خوځیدو وي اسې دا کټو خوځیدلو منافق انسان همیشه کوشش دا کوي چې رسول الله حدیث قرآن کی او د مجاهدونو مسلمانانو د مؤمنانو په خلاف خپل تبلیغ جاری وساتي صحابه به دا کوئی رد لپاره دا ویلي احتز له عرش الرحمن اي خلقو دا سعد بن معاذ د شهادت د وجنه د رب العالمین عرش نشي خوځیدو د الله عرش د مهربان الله دریم کار به دا وشنه شواکه رسول الله بشنګوي مور کړي وا او دی ویلی وا الان نغزوهم وس بس موږ مجاهدین اوس موږ خوای په دې باندې ورزي دونه په موږ نشرات لې همیشه خو به دې نشي د مجاهد پټ پټ کې ګرځي کې دشمن به ورپسې نش په آرام او نه چردا ډوډۍ په آرام او نه دمه په آرام او نه عبادت په آرام یو ځای کې غلې شو بل ځای کې غلې شو بل ځای کې لیکن رب العالمین ان لله و انا کینه ذکر کوي ذکر ان لله و انا الیه راجعون کینه ان لله و انا الیه راجعون ان لله و انا الیه راجعون کینه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا 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 الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر توجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي قانون درجه کله زلزلہ کیږي دا ولي کیږي الله موږ خپل طاقت کوي د دې خلکو د طاقت نه متاثر کیږي ما طاقت موږ د الله دی د قشن د عرش باندې زلزلہ راغلی و او خو زیدو د سعد بن معاذ د شهادت د وجه او دویم په دې وخت کې څه کول پکار دی توجه قران او سنت موږ له خودلې دي سړی به ذکر کوي د پلاس کې کمال هغه صدقه کوي او د قشن غلام د سړی هغه به آزاد کی د څنګه الله طاقت دې د الله نه ګوره یره پکار ده نو رسول الله ملګرو لوي ویلي الان نغزهم توجه وینن بس موږ ملګری په دې خلکو باندې ورسي او دوی باندې راځي نو وی ویل شي د معجزتن دا خبره وکړه ویلکه په دې ځکه یو خلک دی یو تاجر دی ابو رافع سلام ابن ابي الحقيق تاجر الحجاز ویلکه هغه وجل لپاره بڅوک تیار شي نو خزرجان ویلي یا رسول الله موږ به تیار شو موږ دا دوه وجنه دا خبره وکړه یو د دې وجنه چې جهاد دی او په دې کې سبقت پکار دی دویم اوسانو چې سعد بن معاذ هغه چې فیصله وکړه چې په دې ځای کې دا ونیم سو کسان د بني قریظه وجله وز رسول الله دا امر منل پکار دی تر څو پورې موږ په دشمن باندې راځو او دا کار موږ وکړو عبد الله ابن عتیق ویلي ګو دا سره 15 مجاهدین تیار کړل د شکل روان کړ ورله چې ماقام ټیم شو د خپل ملګری په وجه کې کېنول دی واقعي لټه توجه کوي حدیث بخاری کې راځي ملګری په وجه کې کېنول وې چې ماقام ټیم شنو د یو کالونی غونډه ویلو سره چې دنه په کې کورونه و او د مخره څوکیدار مقرر کړي او زکه دا شو تاجر او مالدار وېزه دې ګټ په خوا کې دروازې په خوا کې کینسم خو صادر په ځما نه استراواج مقصد مې دا و چې د خلکو دا خبره معلومه کوم چې په دې وخت کې زګور خپل ضرورت پوره کول لناسم وې ملګری د نواته د خلکو وې دې څوکیدار په ما باندې आवाज وکړي یا عبد الله ادخل اے عبد الله داخل چې اراده دخول شرط لري ته
عربو کې بدا عادت شي هغه به یو بل आवाज کنه عبد الله به لکه وس عربو کې دا عادت شي یا محمد هغه چې یو بل आवाज کوي نو سره آشنا یا محمد داخل شوی وې صادره بسر راوچ ور داخل شوم د کوټې کور دروازې لا وې د شو زه چې الته غلې کینه سم تیار غوندې و د خلکو له میزان د شکاره کې چګورا زلاړم وې دا څوکیدار می تعقیبولو چې دا ټول خلک کړه دنه شو دا گیټه بند توجه وې دا شابیر واخصلا او یو میخ باندې کې خدا نور بدی سړی کې دا عادت د خلکو کې دی ابو رافع کې چې بده د شپې مجلس کې نه ول واغل ته ډیر غب شپ دی وشتل د ملګری ورته راتل وې دا غب شپ چې کله وشتو او په دې وخت کې خپ آرام باندې شو خلک لاړل وې زره او چشم د خپل ځای نه پاس په دې جناب باندې ور ختم داوله دروازه مې خلاص کړ او ځم سمې کلب کړه د شي قوي مجاهد خپل مرګ بسر قبول کړه خو مقصد نه ځان ورسې وې به بل دروازه مې خلاص کړه هغه امې مې ځم بس لټ کړه وې درې مې دروازه مې خلاص کړه دا چې کومه کوټه کې واغه مې لټ کړه وې ما ویل ابا رافع یا ابا رافع وې دوی ویل څوکي چې आवाज ما ودا کم ځای کړي چې आवाज می تر غوښ شي په دې کې توري گزار مې قربانه وکي وې سړې بچ چې سړې بچو تکلیف می داو کې بیرته وروته مې دروازې نه وې आवाज مورته بدل کې ما ابو رافع سوای څنګه چغلي جوړې کړې دي وې مور دې بوره څوک رانه راوته وې واله ماغه دا ګمان کو چې څوکیدار را ورسېدو وې چې کله معلوم کې چې په دې کې کې ورو مې دانګل دا تورې مورته په خېټه باندې کې خو د پاسه به ورسم لستم وې دملا دې تیرې شکړسار وکي تورې مې ته پور را وې وستا چې ویواله حتی تر دې پورې چې موږ مرون په سخت आवाज نور خپه اطمینان له دروازه مې خلاص کړه به مې د بل دروازه خلاص کړه به مې د بل دروازه خلاص کړه ورکته کېدم د نور سترګوا دا سپګمې وا وې د شي په دې جن راکته کېدم نو سوچ مې دا و چې رزق زمکه له ورسېدم زما او د زمکه په مابین کې و اندر پای غوندې وا پوړې وې سوچ مې نو چې کته کېدم لندې وګرځیدم وې راکپه ماته شوله چې خپل ماته شو پړګره سره وزه مې اخلاص کېدم په وټړله او نور بار میزان وېس د رسول الله د شناشت تربیه شوی ملګری وې د سیمه نه کول چې کار مو کو نورتلم وستر څو پورې چې دا اعلان اوریدل نه چې لکه دا مردار شو زبې رسول الله صلی الله علیه وسلم وې چې کله دا شپه ونه شو نو دی خلکو به زر زر دا رڼاګانې ولګولې او یو سړي आवाज وکي ان ابا رافع تاجر الحجاز قد قتل ليلا ابا رافع د شپې مرش ویل مې اطمینان کړه دا اوازونه مازونه دي موږ ګردانه په چرتا پوسټر کې شته او نه په جمعات کې شته او نه په لوډ سپیکر نه ببل نه ببل دا اتفاقی د څلور اړو مذاهب فیصله ده احناف دي کې شوافی دي کې مالکین دي کې حنابلہ دي کې ظاهر دي کې دي شکر څومره علما دي د ټول اتفاقی فیصله ده چې د موږ اذان په جمعاتونو ماتونه کې بکیږي نه صرف خبر شته چې یو بل خبر چې لکه جنازه په دې بجره او په دې وې چې کله دا مسله شو روان شو ملګری مې وځي کې نه ولې واغوله ورسې وې څنګه چلې ما ورته ان نجات لاړو وې د خبر کې وبړو په دې بړ کې وردن شو الته چینم وا وې يهود ګرځي درګرځي چې لکه قراری شو سړی معلوم نشو روان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا یوصل 80 کیلومتر مسافه وې دي جنت مدینه منوره دي اندازې پوری وې موږ ورته چیرې ورکه چې رسول الله سړی موږ پیغمبر علیه السلام څخه خوشاله شو انتهایی زیات وې چې کله هغه خوشاله شو نو ما ملګرو ورته چې په وخت او اخترا وې مالې ورغده خبري وې چې په ورغده کړه وې ایست دم ور باندې واچو د شي جوړه شو ما د ګمانو کو چې په تاریخ کې دې شرط شکایت نه کړې دا رسول الله معجزه ده دغه دا خبره معلومه شو چې ګور دم اچول دا جایز او خاص کر به مجاهد باندې کار ورته ویل پکار نه دي چې پوسټر چاپ کو پلاني کې عامل دی واغد دي تعویذونه کوي ودی کې ودی او د رسول الله معجزه لکه قطاده شه هغه سترګې چې برابر کړي وا او د رسول الله معجزه سړي پیژنې د سړي ایمان زیاتی کې مخکې موږ دا ویلو د ایمان زیاتواله په دې راځي د الله مخلوق کې به سوچ کوي د الله نمونه کې به سوچ کوي قران کریم کې به سوچ کوي د رسول الله تابعداري به کوي د الله دعاګان الله نه دعاګانې غواړي ذکر به رب العالمین کوي خاصه اخلاق او د رسول الله معجزه به پیژني د رسول الله شخصیت به پیژني د اسلام د دین خو بیان به پیژني د هر قسم کفر او شرک نه وجودا کیږي الله له وخت ورکی د نیکانو علماء سره بکینه علم د قران او سنت اخلاص ادب صحابه ملګرو سره مینا او هغه شنه جدا کېدل چې تا الله نه لري کوي جهاد کول عمل صالحه دا مسله وشوا و رسول الله خوشاله شو څلورمه په کدا وشوا و دیږي کې بني بکر ابن کلاب قرطا یا قرطا علاقه الته قوم شدود هغه خلکو چې دي خلکو سره متحدین و د مسلمانانو په والو کې رسول الله ورته ادب ورکو محمد ابن مسلمه له دیرش مجاهدین ورکړه و حرکت په شوکه او د خلکو له سزا ورکړه چې زموږ په خلاف نه د خلکو سره اتحاد کوي او محمد بن مسلمه هغه سره عمر بن الخطاب فرمایي وې زر کافران یو خو محمد بن مسلمه ورته ځان له وګرځو در زر کافرانو جواب کوي رسول الله د شنه شاملګری دوی به د شپې مزل کو
او د ورځې په کندو کې غل کېدل وکړه چې علاقه ورور شي د خواغي وته چې جنگ جوړ شو لس کسانه باغوي کې وژل دغه غړي بجې وغیرہ د مولوی رسول الله راوړ او مال په څه کوي چې داس خپل مال در مسلمانانو مال يهود نو سواره چې په دنیا کې وشيږي هغه اسی وشيږي په دې ځمکه کې الله رب عزت چې د ارث برابر کړی د مسلمانانو مومن ته پاره چې کله مومن او مسلمان خطر شو څنګه الله به په دې ځمکه باندې څه زلزلې به پیراولي به ختمي اسمان به راغورځي او د ځمکه به شړې ټوټه کوي مجاهدین روان دي پنځم اخري په خدا وشوا چې ګوري په دې لار کې یو سړی دی هغه د ونه لاندې پروت دی خو کې توره ده حربي کافر او مدینه منوره نه ګرځا پر ټول د دشمنان وو اسلام د شیخ خپل اولاد د حکم ورکړو چې په کوم ځای کې مګیر کوي گزار پکار دی مجاهدین شور طرف سړی راځي کې وجښه مټي په واړه ولي مخکې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ملګرو له ویلي ودا سړی پیژنې هغه وینا ودا ثمامه ابن اسال د سید من سادات الامامه د امامه الاخید مشران نه یلوي مشر دی ودا هغه خود شي چل وکي چې د دې ستنه خوا کې وټړای په دې ستنه پورې وټړای چې کوم د مسجد نبوي له نږدې لاره ده مقصد پکې دا چې مسلمانانو د منځونه د دې دعاګانې د دې اخلاق دینه متاثر شو بل ځکه اسلام ورته ونیسي دا کار سره وکي کې څه اخلاق رسول الله دغه ملګری مو سره چې څه اخلاق ول جسر او مکان به ورته پیم راوړلې کې څه اخلاق ګورې نشه اثر لري به خاص کر قیدی سره د بد اخلاقی او علامه ده چې سړی به همیشه غصې دویم دمنه تندې به ورانی یو لس عالمي او عالم ذکر کړی دي دریم زړه به غصه کیږي او څلورمه مسله به دا چې مبالغه وکړي او پنځمه خبره دا چې د خلکو سپکه وکړي او شپږمه مسله دا چې د خلکو له بد القاب بیانې ووم کبر وکړي اتم چغلی او نه هم غیبت لسم د خلکو سپک غنل او که اخلاق په انسان کې راځي ځکه د استقامت ارکان دي ظاهر او باطن برابر ول رسول الله تابعدارین وسطیت نیک ملګری او کیسه اخلاق کله راځي انسان کې به عاجزي یو دویم سړی کې به تواضع دوا دریم سړی کې به حیاي څلورم به صدقې پنځم برافت نرمي او شپږم به صبري ومه د نیکانو علماء اکرام به پرې کې او اتم د خپل ځمر قران او سنت برابر جوړي نه به پیدا کارنه بزان ساتي لسم په خلکو باندې بدګماني نه بنه کوي یو لسم حسد بنه کوي او دلسمه د جبه حفاظت سبا شکل شو رسول الله ورته ویلي وې څنګه چلې سړي سره څه حال دی هغه ورته ان تقتل زاد من چیلنج ورکړ رسول الله لا وې کته سړی وښنه ګوره دی ویني والا بوجي یو لک فوجین زلرم قسم په الله چې ما پښتنه درنه وکی تړلې دی اسیر دی قیدی دومره لا پکې او کزما سره چرته احسان کې زګور سره نعمت ناشکری نه کوم او که پیسې خو څومره پیسې په کاری وایلا رسول الله یې سونه ویلي سبا چې شونه به ورته ویلي سری تاسو سره مانت څنګه نو دې خبر الله تعالی سي تقدیم او تاخير ورکې وې کې احسان سره کې احسان دې منم او کو دې وجلم ګور یو لک فوجن لرم قسم په الله پښتنه بدرنه وکي او کمال اخلي مال بدرکم رسول الله ورته سونه ویلي دریم اور شراغه سری تاسو سره انده خبره وکړه ملګرو له خلاص کوي په دې کې نرمي رااله وې چې کله خوشی کې چې باغ هغه کې او به غسل وکي وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه شهادت ویلي د رسول الله د اخلاقنا متاثر شو وی زګه وی کوم په دې خبره باندې چې نشه حقدار د بندګي شوا د رب العالمین او په دې خبره باندې گوي کوم چې محمد الله رسول الله عليه الصلاه والسلام وی ایمان شکل راوړو به رسول الله ویل متاثر بکی اسد دغه انقلاب یا رسول الله زه په دنیا تور راغلم یو زه د عمرې په نیت راغلم سم مجاهدین ونی ولم عمره وکم کنه دویم سر وجل اراده مال لرله مسلمه الکذاب را لګلو ما خو لیکن خبر په بل طرف باندې لاړه څنګه خو خلا رسول الله ورته عمره وکم عمرې لاړو عمره شکل کولم دا طواف کو دا تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک لا شریک لك نو دلته مشرکان ودسی ویلي الا شریکا هو لك تملك هو ما ملك رسول الله ورته چې ګوردا مو وای پکې وی الله تعالی مونږ تابعدار ولاړو او هیڅ شریک نشته مگر هغه شریکا چې هغه خپل ځان لټاکلې دي او د قشانه ته دغه مالک او هغه چې کوم شي مالک دی دغه مالک شیخ الاسلام ابن تیمیه په دې رساله ولیکه الواسطه بین الحق والخلق چې الله الواسطه مګړي دغه واسطه بس قرآن او سنت او جایز وسیله د شپږ اسمه کتاب التوسل وسیله کې لیکلي د الله نمونه الله له پیش کول خپل عمل الله له پیش کول خپل احتیاج الله له پیش کول د مسلمانانو دعا اول کې حمد او درود او لفظ ربنا بل ترغیب او ترهیب مصدر د حکیم کې راځي مکی مشرکانو په راو د انګلوینه ول ملکه تو سوابي شوی د پلارونو کې طریقې پر خو درې ده هغه والله سوابي ما بینه ما اني امنت ما ایمان راوړی علی رسول الله یا علی محمد صلی الله علیه وسلم قیدی کې
خو خالص صحابه سره قیدی وځو سره قیدی شي هغه ورته ویلي قسم قیدی کړم قسم په الله غلی دانه ټول د امامانه راځي هر څه بدر باندې بند او روایت کې دا راځي اشتراط کتابونه کې راځي چې ختم غول وروري کو چې هر څه به بند کې ځکه خو مشر سړی و او امامه ولا په پویم نو چې د ایمان راوړل او که په پویم به خپل قومي وو نو هر څه به بند کړو د مکه مشکان ورته مونږ ته خوشی کوو به غنم غلا را پرې دي کنه وې زبر را پرې دم خو په دې شرط باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم علی اجازه وکړي وصلی الله رب عزت اسلام لسن غلبه ورکړي دا قانون دی کله مسلمانان پټيږي د خلکو او کله د شي چې قوي طاقتونه چې قریش باغی وخت لوی طاقتونه لکه يهود نصارا وز محمد رسول الله ملګرو له اصحاب پس مکه باندې کړي او تسلیمي ورته ورکړي رسول الله له خلک راولېګل الله له حاسو کو د خپل ولي مو خو د لوګي نه مرش جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام رقیق القلب انسان نرم خړ والا ملګر له زیار څور خوشی کوي نبی به ان شاء الله د بنی اسد پسې بل سریا چې هغه کې ما ورجل رسول الله تګ او د خپل والدي قبر له ابو علاقه هغه تفصیلی ذکر شي الله رب العزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه